دعوتی خطاب ورکوما حضرت مولانا صاحب عالم صاحب تا محتمم جامع اسلامیہ للعلوم النبویہ بوٹیال بشام چې هغه راشي او ستاسو په مخ کې د قرآن کریم په موضوع باندې خپل مفصل بیان وفرمایي. مولانا صاحب عالم صاحب. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. صدق الله العظيم. زما واجب الاحترام قابل قدر مسلمانان ورونو دا الله تبارک و تعالی په مونږ تاسو باندې ډېر لوی انعامات او احسانات دي چې مونږ تاسو په مخلوقاتو کې انسانان پیدا کړو، بیا په انسانانو کې مسلمانان پیدا کړو، او بیا په مسلمانانو کې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم امتیان پیدا کړو. دا د الله تبارک و تعالی په مونږ تاسو باندې یو ډېر لوی انعام او احسان دی. بیا د دین وروستو دا الله تبارک و تعالی په مونږ تاسو باندې یو لوی انعام او احسان داسې دی چې مونږ تاسو د یو دینی اجتماع او یو دینی محفل په نسبت باندې دلته راجم شیو. نو دا د ډېره خوشحالۍ خبره ده، ځکه الله تبارک و تعالی د داسې محفلونو خوشحالي ډېرو کمو کسانو له ورکوي. دا خوشحالي د هر چا نه نصیب کیږي. نو خصوصا د محلي والو له دا پکار دي چې د دې جماعت څومره استادان دي، د هغوی محنت ثمره دی چې هغوی په کال کې محنت کوي، نو په آخر کې بعضې ماشومان قرآن مقدس په ناظري سره ختم کی، بعضې په حفظ سره ختم کی. خدا یو خبر سب چې دی د قرآن خدمت چې دی د الله تبارک و تعالی د هر چا نه ناخلي. ګورې دا د هغه چا نه اخلي چې څوک د الله تبارک و تعالی خوښ وي. نو دې محلي والا ډېر شکر وکړل پکار دی چې په دې محله کې د الله کور جوړ شوی دی او هغه کې 15 وخته مونځ کیږي او پکې قرآن مقدس درس او تدریس هم کیږي. عزتمندو د دنیا ژوند چې دی، د دنیا زندگی چې ده، په دې کې مشکلات او خوشحالیانې دواړه پرتې دي، راحت او سکون دواړه په دې کې پراته دي. نو الله تبارک و تعالی په بعضې انسان باندې د سختي په صورت کې امتحان کوي، ابتلا پې کوي، او په چا باندې د خوشحالۍ په صورت کې امتحان او ابتلا کوي.
ذکر سورة الانبیاء کے اللہ تبارک و تعالی فرمائی وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ او ازمیخ کو من پتاسو باندی پسختی او پا آرام سرا دا پار دا امتحان کلن کل اللہ تبارک و تعالی پا انسان باندی چی امتحان کئی نو مصائب راولی آلام راولی مشکلات راولی داغ مشکلات پا ذریعے سرا پا انسان باندی امتحان کئی او کلن کل اللہ تبارک و تعالی دا خوشحالی پا ذریعی سرا پا انسان باندی امتحان کئی کلن کل اللہ تبارک و تعالی دا مختلف بیماریانو پا شکل باندی پا انسان باندی امتحان کئی او کلن کل دا صحت او دا تندرستی پا صورت کی پا انسان باندی امتحان کئی وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً او کل نکرا نفقہ و فاقہ پزرعی سرا پا انسان باندی اللہ تبارک و تعالی امتحان کئی او کل نکلا مال و دولت واللڈیر ورکی داغی پزرعی سرا پا انسان باندی امتحان کئی کل خحالات راولی کل سخ حالات راولی کل بد حالات راولی خوب دے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر انسان معلومی چی پدے کہ شکر گزار سوک دے او ناشکر سوک دے صبر کون کے سوک دے او دبی صبری مظاہرہ کون کے سوک دے نو دا دغا آیت کریمن دا معلوم شو عزت مندو چی پا دنیا کی انسان باندے مختلف انقلابات برازی دے با دا آغا انقلاباتنا آوڑی نو بیا ورپسی ہوئی وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ خاص زمون طرف تبا تاثر آو گرزول شئی نو دنیا کی چی کل امتحانات شی کل خوشحالیانی شی نو کل نا کل خوشحالیانی او مشکلات دا سبب دا فتنیم گرزی او کلا نا کلا سبب دا نعمتم گرزی پا دی دور کی نن سبا یو غٹ فتنہ چی دا آغا دا میڈیا دا آغا کا الیکٹرانک میڈیا وی کا پرنٹ میڈیا وی او کا سوشل میڈیا وی دی پا دنیا کی یو دا سی انقلاب راویست دے چی طول دنیای دا ہر انسان لاس او سترگو مخ کی تراویستی دا هغه که نارینه دی او که زنانه ده ځوان دی او که بوډا دی هر یو مخکې ته دنیای داسې راویستې ده چې کم یو په څه وخت کې په څه ټیم کې چې څه غواړي نو هر څه کتلی هم شي او اورېدلی هم شي نقصان یې څه وکړه د معاشرې نه یې غیرت ووښکه بېحیایي په معاشره کې دننه کړه بے غیرتوب چی دے آغا پا معاشرہ کی دننہ کا تردی پوری چی چا دا میڈیا سر تعلق دے دا آغا دا یوی خبری پردن دا پاتی دا سو جینا چی مونگ تاسو دا میڈیا چی کم مقصد دا پارا ایجاد شوی وا آغا مقصد دا پارا مونگ تاسو آغا نہیں استعمالو بلا فتنہ چی دا اگر نن سبا دا بدامنی دا بیامنی دا کل چی پا یوی علاقی کی بیامنی پیدا شی نو پاغی کی نہ عزت محفوظ وی نہ دا پاغی کی جانون محفوظ وی او نہ پاغی کی مالون محفوظ وی لکه څنګه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې په باره کې پیشنګوئی ورکړې وه نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرمان دے وَيَتَقَارَبُ الزَّمَانُ وَيُقْبَضُ الْعِلْمُ وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرمان دے یو زمانہ داسی راتلن کی دا چې په هغه زمانہ کې با علم به قبض کړی شي صرف علم چې د علم نوم به پاتې شي اعمال به نه
د تبلیغ نوم به پاتې شي، اعمال به نه. د دین د هرې شعبې نوم به پاتې شي، اعمال به کم شي. په بخاری شریف کې په دغه روایت کې دغه کلمات دي، وینقص العمل، اعمال به کم شي. هر کله چې شعبې د دین چې هغه د هغوی صرف نوم پاتې شو، اعمال کم شو، نو څه به کېږي؟ وتظهر الفتن، فتنې به راوچتې شي، قسمه قسم فتنې به شروع شي. ویلقى الشح، نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د هر سړي په زړه کې به لالچ دننه شي. وګورئ نن سبا زمون غم او خادي چې دا هغه مونږ سیاست ته وښکلې ده. غم او خادي چې دا هغه د لالچ نه بغیر مونږ نه کوو. لکه څنګه چې پیشو چې دا هغه الله رضا دپاره منګک نه نسی، خپل ګېډې دپاره نسی. نو دغه رنګې زمونږ ستاسو نن سبا غم خادیانې چې دي هغه هم د لالچ دي. بیا نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې قتلونه به عام شي. اوس دغه روایت په شروع کې چې کم کلمات راغلي، ویتقارب الزمان، د دې محدثینو دوه مفهومه ذکر کړي دي، دوه مفهومه بیان کړي دي. یو مفهوم دا دی، نبی علیه الصلاة والسلام صحابه کرامو ته فرمایل چې د دین مراد داسې دی، دا دی چې یو وخت به داسې راشي چې په معاشره کې به بې اتفاقي ډېر زر جوړیږي، فسادات به خورېږي. خو په دې وخت کې هغه فسادات، هغه بې اتفاقیانې کال ټایم به اخلي، میاشت به اخلي، روز به اخلي. خو یو زمانه به داسې راشي چې په هغې کې به دا فتنې د سترګې رب په شان په ټولې دنیا کې به خورېږي. نو نن سبا وګورئ ویډیو کلیپونه چې دي هغه یو سړی چې شیر کوي نو د سترګې په رب کې ټولې دنیا ته رسي. آډیو کلیپونه، تصویران، نو د سترګې په رب کې ټولې دنیا ته څه شي؟ خواره شي. دغه رنګې محدثینو د دغه کلماتو یو بل مفهوم هم بیان کړی دی. هغه دا دی، وی ژوند به تنګ شي او برکتونه به اوچت شي. نو نن سبا وګورئ چې مخکې په یو کور کې به دوه دوه درې درې کډې اوسېدې، نن سبا په یو کور کې پلار او زوی نشي پاتې کېدی. ولې؟ برکات اوچت شو. نو عزتمندو مونږ تاسو ټولو له دا پکار دي چې مونږ د الله د احکاماتو او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقو باندې منګولي ولګو. نو په دې کې د دواړو جهانونو کامیابی ده. دا سوچ او فکر نه دی پکار چې دنیا به ما نه پاتې شي، ستا په مقصد په مقدر کې چې څه لیکلي ده هغه به تا ته رسي. نن سبا زمونږ زیات او سوچ او فکر دا دی چې بچی ته مې سهولت میلاو شوې، کډې ته مې سهولت میلاو شوې. حالانکه قرآن څه وایي؟ یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا. اے خلکو ځانونه د اور نه بچ کئ. لاول ځان د اور نه بچ کئ. دویم نمبر خپل اهل و عیال د اور نه بچ کئ. دلته مخکې النار لفظ ذکر دی. دې کې مفسرینو دا لیکلي چې په دنیا کې څنګه د یو سړي زوی هغه اور ته دانګي، په هغه وخت کې مور او پلار چې څومره حربه استعمالوي نو دومره حربه به مور او پلار چې ده نو هغه به په تربیت کې استعمالوي. که یو سړي د خپل بچي تربیت صحیح ونه کو، سبا دپاره دغه بچی چې څه ګناه کوي، اگر که د پلار لوی عالم ولی نه، لوی تبلیغي ولی نه، لوی ذاکر ولی نه، نو دی د بچی په ګناه کې شامل دی. ګورئ ولی بچی مثال د فوډ سټیټ دی، د غنمو اوړو دی، کاغه نه ته روټۍ پخوئ، که لیټۍ پخوئ، که حلوا پخوئ، څه چې پخوئ ورنه پخېږي. نو دغه مثال د ماشوم دی
ماشوم په تربیت باندې چې کله مور او پلار چې کوم طرف ته د نظریه د کردار جوړی نو هغه جوړیږي.